السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. امید ده تمام ملګري بخیر خدای سره. الله پاک دې تاسو په حفظ او امان کې ساتي خپل. الله پاک دې زموږ د دین کار په هغه طریقې سره واخلي، په کوم طریقې سره چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم زموږ خوشحالېږي. پرون موږ د علم الصرف کوم بنیادي خبرې دي هغې موږ د څه نه شروع کړې وې. پرون سبق کې موږ 15 خبرې کړې وې: تعریف، موضوع، غرض او مقام او مرتبه او مدون د علم الصرف. نن سبق کې کوشش کوم موږ چې کوم اصطلاحات چې په علم الصرف کې زموږ په کارېږي نو هغه اصطلاحات ضروریه د دې فن چې دا بیانو. په هغې کې د ټول نه لومړنی حرکات او سکنات دي. حرکات او سکون. حرکات د حرکت جمع ده او زبر زیر پیش ته حرکت وي. هر ځکه حرکت خو ړقېدو ته ویل کېږي، نو دا موږ چې کله زبر وایو یا زیر وایو یا پیش وایو نو په دې کې زموږ دا ژبه ړقېږي. لکه موږ وایو با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، او یا جیم زیر جی، حا زیر حی. نو دا ژبه به زموږ ړقېږي، دې ته حرکت ویل کېږي. او په کوم حرف باندې چې دا راشي نو هغې حرف ته متحرک ویل کېږي. دا خبره خو موږ ټولو به په قاعده کې دا زده کړې به وي. خو دلته کې اوس چې کله موږ د خیر سره علم ته راووتو نو د دې زبر زیر پیش ټکونه چې دا بدلېږي. نو زبر زیر پیش چې دین دا به یا په معرب کلمه باندې راغلي یا په مبني کلمه باندې. دویم خبره کې اوس معرب مبني تعریف کوم. نو که چېرته دا زبر زیر پیش په معرب کلمه باندې راغلي نو بیا دې زبر ته نصب او په کوم کلمه باندې چې راغلي نه ته منصوب وي. او که چېرته دا په معرب کلمه باندې زیر راغلی نو دې زیر ته بیا جر او کلمې ته مجرور وایي او پیش طرف او کلمې ته مرفوع ویل کېږي. او که چېرته دا حرکات په مبني کلمه باندې راغلي نو بیا زبر ته فتح، زیر ته کسر او پیش ته ضم ویل کېږي. او فتحه، کسره او ضمه دا د دې عام نومونه دي. یا مبني کلمه باندې چې کوم راشي نو زبر ته فتح او کلمې ته مفتوح، زیر ته کسر او کلمې ته مکسور او پیش ته ضم او کلمې ته مضموم ویل کېږي. او فتحه، ضمه او کسره دا دې عام نوم دی. مطلب دا په معرب کلمه باندې راشي نو ته فتحه ویل کېږي، او که په مبني باندې راشي نو فتحه. نو کوم چې خاص نوم دی نو فتح، کسر، ضم، یعنی په اخره کې پکې ها نشته دی. او کوم چې عام نوم دی نو هغې اخره کې ها راغلی ده. موږ وایو چې په معرب کلمه باندې راشي دا وي او په مبني کلمه باندې راشي دا وي. نه، معرب مبني څه ته وایي؟ نو معرب هغې کلمې ته ویل کېږي چې د هغې په آخر باندې حرکت یا سکون د عامل د وجې نه راغلی. او مبني هغه کلمې ته وایي چې د هغې په آخر باندې حرکت یا سکون د عامل د وجې نه نه راغلی. عامل هغه سبب دی، عامل دریم موږ معرب ویل، مبني وویل او عامل وایو. عامل هغه سبب دی د کم د وجې نه چې د معرب آخر بدلیږي را بدلیږي. هغه سبب چې د هغې د وجې نه د کلمې آخر بدلیږي را بدلیږي. او دا په درې قسمه دي عوامل: حروف عامله، اسماء عامله او افعال عامله، چې پوره تفصیل په نحو کې تاسو چې دا ویلې وي. نو یو حرکت ته او بیا په حرکت کې منګه د معرب مبني خبره وکړه او د عامل خبره وکړه. او بل جزم یا سکون. سکون عدم حرکت ته ویل کېږي، یعنی په کوم کلمه باندې چې حرکت نه وي نو هغې ته سکون ویل کېږي. سکون ورته وایي، جزم ورته وایي. او په کوم کلمه باندې چې راشي نو هغې ته ساکن ویل کېږي. دغه شانتې تشدید. تشدید ویل کېږي یو حرف دوه پیرې ویل، یعنی یو پیره ساکن او بله پیره متحرک ویل. په کوم کلمه باندې تشدید راشي، شد راشي نو هغې ته ویل کېږي مشدد. موږ اب با نو دا دوه پیرې ویل کېږي، لکه حمزه با زبر اب، با زبر با، اب با. په دې کې د یو حرف په مقدار باندې وخت تېرېږي. تنوین. تنوین خپل تعریف دی: هي نون ساکنة تتبع حرکة آخر الكلمة لا لتأکید الفعل. یعنی تنوین دا نوم د هغه نون ساکن دی چې د کلمې په آخر باندې کوم حرکت راغلی د هغې موافق وي او د فعل د تاکید دپاره نه وي. د فعل د تاکید دپاره دې قید سره چې نون تاکید خفیفه ته خارج شو، لکه لیضربن. لیضربن په آخره کې اوس نون ساکن دی او دې ته تنوین موږ نه وایو ځکه چې دا تاکید فعل دپاره دی. نو هي نون ساکنة تتبع حرکة آخر الكلمة لا لتأکید الفعل.
دا نون ساکن ته ویل کېږي چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي او د تاکید فعل لپاره نه وي راغلی چې د تنوین د تعبیر په دو زبر دو زیر او دو پیش سره کېږي یعنی دا تنوین او دغه نون ساکن ته ویل کېږي او د دې تعبیر چې دا په دو زبر دو زیر او دو پیش سره کېږي مطلب دا یو قسم نه کېږي بیا بل خبره موږ د حروف علت او حروف سیه په اړه کوو ټول حروف تهجه او حروف هجا چې دا 29 د الف نوال د یا پورې په دې کې درې حروف چې دا حروف علت دي واو الف یا چې مجموعي وای دي لکه شاعر وای کنه حرف علت نام کردم واو الف یا را هر کرا در دې رسد ناچارو گوید وای را اس صف کې دا لیکل شوی دي او دې حروف د حروف علت د دې نه ویل کېږي چې علت ویل کېږي بیماری ته لکه څنګه چې بیمار سړی نو هغه یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي دا شندا حروف هم په یو حال باندې نه پاتې کیږي بلکې کله ساکن وي او کله په کله ساکن کی کله په بل حرف سره بدلیږي او کله حذف کیږي په یو حرف باندې نه په یو حالت باندې د دې درې حروف نه علاوه د واو الف یا نه علاوه په حروف هجا کې کوم حروف دي هغه د لګي حروف صحیحه بل اصطلاح د حروف مده او حروف لین نو دغه حروف علت واو الف یا کدی ما قبل موافق حرکت راغله موافق انداغي برابر لکه الف ته الف موافق ته اندا زبر ده د یا موافق ته اندا زیر ده د واو موافق ته اندا پیش ده نو دې ته حروف مده ویل کېږي لکه نو حي ها او دا حروف مده بیا درې دي الف مده واو مده یا مده تاسو په قاعده کې دغه تعریفونه ویل دي چې الف مده دې ته ویل کېږي چې الف خالی کی طرف ته ګورلي حرف باندې زبر راغلی او یا مده دې ته ویل کېږي چې یا ساکن او کی طرف ته ګورلي حرف باندې زیر دې یا ساکن ویلې دا یا مده ویل کېږي او واو مده چې واو ساکن وي او کی طرف ته ګورلي حرف باندې پیش راغلی دې ته واو مده ویل کېږي او کدا حروف علت ساکن او مخکې ته مخالف حرکت راغلم مطلب واو او یا راغلی او مخکې ته زبر راغلو دې د بیا لګي حروف لین او دا د دې یو واو لین دی یو یا لین دی الف لین چې دا پکې نه راځي ولې نه راځي تاسو ان شاء الله مخکې نامراه کتاب چې کوم وایو کنه دې کې به ان شاء الله بیا تاسو ته دا غي وجه بیا راځي چې دا الف پکې وړي موافق حرکت مخکې دا مخالف حرکت ما قبل نه راځي بل اصطلاح ده تعلیل او اعلال تعلیل یا اعلال نو په یو کلمه کې د خفت پیدا کول لپاره یا نسبقوالی پیدا کول لپاره تخفیف پیدا کول لپاره چې کم حرف رد بدل کیږي په فعلیت کې نو دې تعلیل ویل کېږي بیا تعلیل چې د درې قسمه دي اعلال او تعلیل درې قسمه دي یو د اعلال بالاسکان یو د اعلال بالابدال یو د اعلال بالحذف اعلال بالاسکان بالابدال او بالحذف اعلال بالاسکان مطلب دا دی چې فعلیت ساکن کړی شي لکه يدعو يدعو په دې کې چې کله قانون چلیږي نو دا شی يدعو نه لګي موږ په فعلیت کې اعلال وکړو خدا موږ ساکن کو د دې اعلال بالاسکان بیا د قسمه دي یو خو فعلیت نه حرکت ورځي کې لکه يدعو چې دا فاصل کې يدعو ایا فعلیت نه حرکت ما قبل چې دا ما قبل حرف نقل شي لکه يقول دا فاصل کې يقول يقول يبيع نو په دې کې تعلیل وشو لاینا یقول او یبيع او دا تروح شو نو دا اعلال بالاسکان چې حرف علت ساکن کړی شي او اعلال بالابدال مطلب دا دی چې حرف علت په بل حرف علت سره بدل کړی شي لکه قال چې دا په اصل کې قولو نو لکه قولا واو حرف علت ده دا په حرف علت الف سره بدل شو اعلال بالحذف مطلب دا دی چې حرف علت بيخي وګرځول شي لکه لم يدعو چې دا په اصل کې يدعو یعنی يدعو په اخر کې حرف علت راغلی دی او چې کله په دې باندې لم داخل شي نو لم يدعو تدوش یا موږ دې امر جوړو نو هغه ادعو جوړ شي یا لم يخشى دین لم يخشى يرضى لم يرضى نو دا اعلان د اعلال درې قسمونه شول اعلال څه ته ویل کېږي په حرف علت کې د تخفیف لپاره په حرف علت کې رد بدل کول ته ویل کېږي او بیا اعلال په درې قسمونه اعلال بالاسکان اعلال بالابدال اعلال بالحذف او د اعلال بالاسکان په قسمونه وایي بل د تخفیف په لګي یعنی په کلمه کې د خفت پیدا کول د لپاره په حمزه کې رد بدل کول د تخفیف په لګي یعنی په حرف علت کې چې کوم نه تعلیل او چې په حمزه کې دا رد بدل من کوم نو دې ته لګي تخفیف لکه امنه چې دا بزګه امنه او مینا چې دا بزګه او مینا ایمان چې بزګه ایمانا او یاخذو چې دا بزګه یاخذو نو دا موږ په خفت پیدا کول لپاره په حمزه کې رد بدل وکړو دې لګي تخفیف
بل ادغام. ادغام ولګي د دوه حرفونو یو مشدد حرف جوړول، یعنی یو حرف بل حرف کې نه وستل، لکه فر چې دا به فرار، وعدت دا به وعدت. نو تعلیل او تخفیف او ادغام دا مونږ ویل. تعلیل چې دا په مثال او جواب او بناقصو کې کیږي په لفیفو کې، او ادغام چې دا په مضاعف کې کیږي، او تخفیف چې دا په محموزو کې کیږي. بل اصطلاح دا حروف اصلي او حروف زائده. حروف دا په دوه قسم دي، یو د حروف اصلي، یو د حروف زائده. د دې په تعریفونه کې حروف اصلي هغه حروف ته ویل کېږي چې هغه د مجرد او د مزید په ټولو ګردانونو کې راځي او د یو قانون نه بغیر هغه نه حذف کیږي. او حکم د دې دا دی چې د وزن کولو په وخت کې بعد د فاعل لام کلمې مقابله کې راځي. یعنی کله چې موږ وزن کوو کنه دا د فاعل لام کلمې مقابله کې راځي. لکه ضربه د دې وزن موږ راوځو فعله، نو ضاد د فا په مقابله کې او را د عین په مقابله کې او بعد لام کلمې مقابله کې راغی. زائد په کې چې د حروف اصلي ویل کېږي، او حروف زائده دي ته ویل کېږي چې دا مجردو د با په ټولو ګردانونو کې نه مندريږي، یعنی په ټولو ګردانونو کې نه راځي، هاي د حروف زائده ویل کېږي. او د وزن کولو په وخت دا فاعل لام کلمې مقابله کې نه وي، لکه یضربو وزن دی یفعلو، نو بدی کې دا زواد را بعد فاعل لام مقابله کې یا په زائد ده. نو یضربو کو خویاشته او بازاربون کې یا نشته، یا په مضروبون کې یا نشته، بازاربون کې الف شته خدا په کې نشته. نو دې ته حروف زائده ویل کېږي چې د وزن کولو په وخت د فاعل لام کلمې مقابله کې نه راځي، لکه په یضربو کې یا جننده حرف زائد ده، بازاربون کې الف حرف زائد ده. بیا حروف زائده چې کله دا ټول لستي دا غي د درې مجموعي دي، اليوم تنساها، سألتمونيها، او هويت السمعانا. د دې مطلب دا دی چې په کم ځای کې حروف زائده وي نو او دې له سونه خامخاوي. دا مطلب چرته هو د دینه دی چې په کم ځای کې دا له حروف منګینو نو موږ چیرته حروف زائده دي، نه نه، بلکې په کم ځای کې چې حروف زائده راځي جو هغه په بدیل حروف کې، لکه زمې مضروبن، نو په مضروبن کې میم او واو جندا زائد ده، نو ور سألتمونیا کې موجود دي. یضربون، نو یضربون وزن یفعلون، نو بدی کې یا واو او نون دا پکې زائد دي، یا واو نون په سألتمونیا کې دا موجود دي. تاسو په شی په دې باندې بیا دا حروف زائده چې دي کنه د دې درې قسمونه دي، یو زائد برای اشتقاق، زائده برای نقل باب، او زائده برای الحاق. په دې باندې اکثر الکان نه کوي دي ته په غور سره وکړي. زائده برای اشتقاق دې ته ویل کېږي چې کله د یوې کلمې نه موږ بل کلمه جوړو په هغه وخت چې کوم حروف زیات کولېږي نه زائده برای اشتقاق وي. لکه د ضربانه موږ یضربو جوړو نو بدی کې موږ یا سی وکړه نو دا د زائده برای اشتقاق دي. یا لکه موږ د ضربانه د یضربونه موږ ضاربون جوړ کو، د یضربونه مضروبون جوړ کو، نو بدی کې چې کدا زواد را باندې علاوه کوم حروف دي نو دا زائد برای اشتقاق دي. او درې آسان پہچان دا ده چې لکه مطلب یو بابي لکه ضربه باب ده، نو بدی کې چې کوم ردو بدل کیږي نه زواد را باندې او په حروف اصلي د دې نه لو په دغه باب کې مطلب ضربه په دې باب کې یا په مجرد باب کې چې بدی کې څومره حروف زائد راځي دا زائد برای اشتقاق دي. زائد برای نقل باب دې ته ویل کېږي چې کله منګه د یو باب نه بل باب جوړاو په کې چې کوم حروف منګ زائد کو دې ته ویل کېږي زائد برای نقل باب. لکه ضربه ده یا کرومه ده، کرومه موږ باب افعال دا اړو ادینه موږ اکرم جوړ کو، اکرم وزن افعال ده، نو بدی کې کاف را میم د حروف اصلي او الف په زائد ده، او دا زائد چې دا زائد برای نقل باب ده، زائد برای اشتقاق نه ده. نو اکرمه بدی کې دا زائد برای نقل باب شو. وذری اکرم نه زه جوړوم اکرم اکرما اکرمو، اما د سکوې چې په اکرمو کې تماته وخیا حروف اصلي او حروف زائده. نو چې اکرمو کې کاف را میم حروف اصلي دي او حروف زائد پکې حمزه پکې حروف زائد ده، حرف زائد ده، او واو پکې حرف زائد ده. همون بیا دا و چې حمزه چې ده دا پکې زائد برای نقل باب ده، او واو چې دا پکې زائد برای اشتقاق ده. مطلب ځکه چې دا حمزه دا خو کله چې موږ د یو باب نه بل باب جوړو نو پای کې دا زیاتې موږ کړل، او بیا چې د اکرمه وزن چې موږ تراغه د اکرمنه بیا نور شکلون جوړیږي، لکه د اکرمنه اکرمو جوړیږي، د اکرمنه اکرمت جوړیږي، د اکرمنه اکرمنا جوړیږي، یا د اکرمنه یکرمو جوړیږي، بیا د یکرمونه مکرمو جوړیږي. نو بدی کې چې دا مکرمون او دا ټول د چې څونه دین د بدل والے دا چې نه دا زائد برای
نقلی باب دی اولنی چې کوم حرف یعنی د کلم منګه اولنی څخه جوړو نو باید چې کوم زیادت کیږي نه د زید برای نقلی باب ویلې کیږي او کله چې په یو باب په سهو کې کوم رتبه بدل کیږي نه د زید برای الا دغه ویلې کیږي نقلی باب ویلې کیږي دریم دی زائد برای الحاق زائد برای الحاق یعنی یو کلمې نه بل کلمې په وزن باندې ګرځول لپاره چې بدی کم حروف زیاتول کېږي د زائد برای الحاق وای لکه جلبه د دې د موږ د بل کلمې په شان دي هم شکل کول غواړو دا موږ د فعل له په شان دي کول غواړو نو پدې با پدې کې موږ یو باسه وکړه جلبه نو دې د موږ په وزن د فعل له باندې جوړو نو دې ته ویل کېږي زائد برای الحاق یا لکه سطوره ده دې موږ فعل وزن جوړو نو سيطره فعل لا طریق یا مون سی وکړه اخر کې هم مون سی وکړه نو دا چې نه دا زائد برای الحاق دي یعنی دا ملحقات کم بدی دی کې بتا سویلی ان شاء الله المستغرق بکریش تاسو ویلي یا نور کتابونو کې نو کم چې ملحقات بابونه دی پایږي چې کم زیادت کیږي نو اگې ته ویل کېږي زائد برای الحاق او بل خبره په دې اصطلاحاتو کې واخا بیا صرفین حضرات د زائد برای اشتقاق اعتبار نه کوي یعنی موږ وایو دا ثلاثي مجرد ده دا ثلاثي مزید ده دا رباعي مجرد ده رباعي مزید ان شاء الله شي اقسام کې براشي نو بدی کې چې کم زیادت پر زیادت برای اشتقاقي نه اگې ته هغه چې دا ثلاثي مجرد ده یا ثلاثي مزید فی ده پای کې دا نه لکه یضربون ده تاسو کو چې لکه یضربون دا ثلاثي مجرد ده که مزید ده ته به چې مجرد ده کته دا تاسو کې چې بدی کو خصوصا درا راغلی او یا و نون په هم راغلی نه خو ثلاثي مزید ده نو مو چې دا زائد برای اشتقاق ده زائد برای اشتقاق صرفین حضرات هغه نه کوي بلکې د دې دوه زائد برای الحاق یعنی کلمې ته چې مونږ دا وایو چې بدی کې مزید حرف دي او مزید پکې نشته نه نو دا به مونږ په دې معنی بدل کوو چې مونږ به ګورو چې دا به مونږ ګورو چې بدی کې د زائد برای الحاق نه او نقل باب نه راغلي لیکن راغلي کله کې راغلي مونږ چې دا مزید او کله کې نو راغلي مونږ وایو چې دا مجرد دی او اخیره خبره مونږ کو صيغه څه ته ویل کېږي الصيغه هي هيئه حاصله من تركيب الحروف مع الحركات والسكنات وتقديم بعضها على بعض صيغه دا هغه شکل ته ویلېږي کوم چې حاصل شوی د حروف د یو ځای کولو نه ها بری شان سره چې بعض حروف په بعض باندې مقدم شي او بعض مؤخر شي بعض به متعلق شي بعض به ساکن شي نو دې ته صيغه ویلېږي لکه موږ وایو نصارا نو دې لمنګ لکه الاول نون بیا سقط بیا را دا موږ راوستو په دې کې باندې په ټول حروف باندې حرکات وي نو دا صيغه شويه د نصارا بیا ناصرون بیا منصورون بیا ینصرون لم ينصر انصر دا ټول جنان دا د ته صيغه ویل کېږي صيغه هي هيئه حاصله من تركيب الحروف مع الحركات والسكنات وتقديم بعضها على بعض امید تاسو پوښی وي تاسو سبق په غور سره واورئ په کوم ځای باندې تاسو نه پوښی یا تاسو هم مسلې نمبرای مې روباین تاسو ماته په پرسنل کې وایي یا ماته په هر څه طریقې سره چې ماته وایي خاله خوشاله کاله ډېر زیات عزت وکړه جزاكم الله خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة